بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دا مسجد ده مسجد قبلتين مدینه منوره ده او دلته زیارت لپاره خلک راځي، 2 رکعات نفل کوي او دا هغه جومات دی چې دلته د آیات نازل شوی فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نبی علیہ السلام تقریبا 14-15 میاشتې مونځ مسجد اقصی بیت المقدس طرف ته کړی او بیا الله پاک آیات راولېږلو چې اوس مخته وکړه مسجد الحرام ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانځه کې صحابه کرام راو دا جمعات دی مسجد قبلتین بالمدینة المنوره. دا د نهال لري جمعات زوار راغلی او دلته خلک چې کوم دی 2 رکعات نوافل کوي. دې جمعات کې زمونږ قبله چې دی نو هغه بدل شوی ده، قبله بدل شوی ده. دا هغه جمعات دا اوس هغه محراب دی چې کومه خانه کعبې ته د مسجد الحرام طرف ته دی او د دې بیک سایډ چې کوم دی نو هغه دا دی دروازې را سایډ دا محراب دی. دا بره دا محراب و د دروازې په ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه شانتې کې سیده مونځ کړی دی بیت المقدس ته او دا بل طرف ته چې دی نو دا بالکل مخالف دی، دا مسجد الحرام دی، دا مسجد قبلتین دی. دلته جبریل راغلی دی او په مانځه کې چې دی نو نبی علیہ السلام ته حکم کړی چې په ولي وجهک شطر المسجد الحرام اوس ته قبله بدل کا او نبی علیہ السلام به قبله خامخا بدلوله ځکه چې پخوانو کتابونو کې تورات انجیل کې دا لیکلی شو چې قبله چې دی نو هغه به د آخري پیغمبر به قبله بدلوي. 2 رکعات نفل کوم.